تاسو وینئ په ملک کې وزیر اعظم ډمي ناست دی که نه دی ناست؟ دا شهباز شریف خو منتخب وزیر اعظم نه دی، دا زموږ د صوبې وزیر اعلی خو منتخب وزیر اعلی نه دی، دا چې د ګرده ناست 47 والا ناست دي که نه دي ناست؟ دا ملک نن تباهي او بربادي خواته روان دی که نه دی روان؟ دا معاشي طور دا ملک کنګال دی، سیاسي طور دا ملک ختم دی، معاشي طور اقتصادي طور دا ملک ختم دی. چې 300 ووټ اخیستی او چا چې 1000 ووټ اخیستی هغه په قومي اسمبلی کې ناست دی، چا چې 200 ووټ اخیستی دی هغه په صوبایي اسمبلی کې ناست دی، او دا ګرده ډمي دي. یوه خبره تا اورېدله ده د دوی؟ یوه خبره کولی شي دلته کم حالت په پښتون روان؟ یو چا یوه خبره کړې ده؟ لہذا دا خو 2 نمبر ممبران دي، لہذا دوی که دا طریقه کوي نو دا ملک به د دوی په خیال مشت ځای ته روان وي، دا ملک به نور تباهي ته ځي، نور بربادۍ ته به ځي، هغه تباهي ته بربادۍ ته به ځي چې د دوی تصور کې به هم نه وي. لوی لارې بندې دي، په زراو خلک راوتلي دي، احتجاج کوي، خوا یې بده ده. په دې خوا بده ده چې د پښتنو یو لوی رهبر د ملي شهید زوی چې د هغه څه د خلکو مینه ده، د هغه څه د خلکو لګاو دی، هغه نه پرېږدي اسمبلی کې. په دې چې هغه وایي لکه څرنګه چې ملي شهید د مظلومانو آواز و، نو خوشحال خان کاکړ به هم دغسې د مظلومانو آواز وي. نو اسټبلیشمنټ چې دی د هغه ظاهره خبره ده چې ریټرنینګ افسر یو قانوني فریضه چې هایکورټ درته سپارلی دی هغه ولې نه ادا کوي؟ مننه. تر ټولو مخکې خو ستا کور ودانۍ وایو. داسې و لکه تاسو ته څنګه معلومه ده په 8 فروری 2024 په ملک کې انتخابات وسو. دارنګه انتخابات مکمل طور هغه د فوجي اسټبلیشمنټ تر نظارت لاندې وسو او بیا د فارم 47 په ذریعه باندې د اسمبلیانې په وجود کې راغلې. د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي چیرمین په کوټه سیټ دلته ولاړو، په پښین کې ولاړو، او بیا کله سیف الله ژوب شیرانی په دې سیټ باندې ولاړو. موږ به د ژوب د پښین چې هغه هم ګټلی سیټ دی، په کوټ کې هم د ګټلی دی، خو بهرحال موږ چې کیس وکئ په الیکشن کمیشن کې هغه موږ د ژوب د سیټ د کله سیف الله د شیرانی NA 251 الیکشن کمیشن کې موږ کیس وکړی. الیکشن کمیشن یو کمیټي جوړه کړه، هغه کمیټي ته حکم ورکړي چې تاسو فارم 40 48 او 49 فارم جوړ کړئ، تیار کړئ، موږ ته راواستوئ. بیا چیرمین خوشحال خان کاکړ صاحب زه پخپله او د مولانا سمیع الدین نماینده نصیب الله رالی 2 ورځې وسو، هلته ټول فارم 47 48 49 جوړ کړئ. په دې باندې د دوی نماینده دستخط وکړئ نصیب الله او چیرمین خوشحال خان کاکړ دستخط وکړئ. د هغه مطابق 4,000 لیډ باندې خوشحال خان کاکړ هغه سیټ ګټلی دی. بیا الیکشن کمیشن ولي چې زموږ وخت تیر سو، تاسو اوس ټریبونل ته ولاړ سئ. بیا موږ رالو ټریبونل ته، 14 میاشتې په ټریبونل کې کیس روان او په ټریبونل کې موږ خپل ګواهیان پیش کړه. الیکشن کمیشن د ګواه په تور باندې هغه د کمیټې رپورټ چې په هغه کې خوشحال خان په 4,000 لیډ څخه زیات ګټلی دی هغه رپورټ یې پیش کړي. بیا په 28 د مارچ الیکشن ټریبونل چې و هغه فیصله محفوظه کړه. بیا تقریبا شاوخوا 2 میاشتې 8 ورځې کمې 4 ورځې کمې دا فیصله محفوظه وه. 22 مئی باندې الیکشن ټریبونل فیصله اعلان کړه، غیر متوقع فیصله وه. زموږ دا دغه پوره یقین و چې خوشحال خان کاکړ د کامیابی نوټیفیکیشن به جاری کیږي او مولانا سمیع الدین به ډي نوټیفای کیږي. خو بهرحال الیکشن ټریبونل فیصله وکړه چې 22 پولینګ سټیشنه چې دوی متنازع دي د دې تیلې د خلاصي د دې دوباره شمیرنه دی د ووټو وسی، ریکاونټینګ دی وسی. نو هغه ریکاونټینګ نن په ژوب کې آرو ریټرنینګ افسر چې مخکې په کم پوسټ سړی و هغه لاړی، نوی سړی چې رالی دا چې دی آرو دې ته حکم وسو چې ته ریکاونټینګ وکړه. نن سهار به د 9 بجې ریکاونټینګ شروع کوئ، خو دی 11 بجې رالی. بیا مخالف امیدوار نماینده نه راتلی، بیا هغه رالی 11 بجې کاونټینګ شروع سو. 2-3 پولینګ چې وسو نو هغه ریزلټ ظاهره خبره ده چې هغه ریزلټ و چې په هغه کې خوشحال خان کاکړ په واضح برتري باندې هغه نتایج را روان. بیا په مابین کې ریټرنینګ افسر ولاړ سو، بانه یې وکړه، 2 بجې ولاړ سو چې زه د مانځه وقفه کوم. بیا تللی 3-4 غنټې تللی. بیا چې رالی بیا چیرمین خوشحال خان کاکړ او الیکشن کمیشن زون ډیویژنل چې کوم افسر دی، ډسټرکټ ریټرنینګ اف ډسټرکټ الیکشن کمیشنر هغه ناستو.
بیا هغه توري چې بابا ته ریکاونټینګ وکړه، بیا چې ریکاونټینګ شروع کړي 8 پولینګ سټیشن ریکاونټینګ وسو او د هغه بعد دا سړی ولاړ سو ووتی دفتر یې پرېښودی. نو د دې بعد بیا پښتونخوا نیشنل پارټي احتجاج وکړ چې آرو صاحب تا ته دا ذمواري های کورټ د سپارلې ده چې ته د دې ووټو د دې 22 پولینګ سټیشنانو ریکاونټینګ وکړه د ووټو د نوي سره ووټونه شمار کړه او تا 8 تیلې خلاصې کړې د هغه ریزلټ هم نه راکړې او ځان دې وایستی ولاړې. نو اوس ته وینې چې احتجاج دی دا ټیم د کوټې یارو کلا عبدالله میزه اډه بنده ده، کوټې سه د کوټې ښار سرینه چوک بند سو، بیا خانوزی، بیا مسلم باغ، بیا کلا سیف الله، بیا جو، بیا شیرانی، بیا د کلا سیف الله سلورلایی، بیا میختر، بیا سنځاوي، بیا دوکۍ، دا رنګه دا ټولې لارې لوی لارې بندې دي، په زراو خلک راوتلي دي احتجاج کوي. خوا یې بده ده، په دې خوا بده ده چې د پښتنو یو لوی رهبر د ملي شهید زوی چې د هغه څه د خلکو مینه ده، د هغه څه د خلکو لګاو دی، هغه نه پرېږدي اسمبلۍ کې په دې چې هغه وایي لکه څرنګه چې ملي شهید د مظلومانو آواز و نو خوشحال خان کاکړ به هم دغسې د مظلومانو آواز وي. نو اسټبلیشمنټ چې دی د هغه ظاهره خبره ده چې ریټرنینګ افسر یو قانوني فریضه چې های کورټ ته سپارلی دی دی هغه ولې نه ادا کوي چې 8 پولینګ سټیشنه ریکاونټ سو، د سرشمېرنې وسوه د ووټو شمېرنه وسوه د هغه نتیجه هم نه راکوي او پاته 14 تیلې ورسره دي د هغه به څه جوړیږي. نو لہذا اوس احتجاج روان دی. زموږ دا مطالبه ده د الیکشن ټریبونل د معزز عدالت عالیه سره، د صوبایي الیکشن کمیشنر سره، د چیف الیکشن کمیشنر سره چې مهرباني وکړي آرو پابنده کوي چې اوس هم د شپې دا پاته پولینګ سټیشنان دا ګرد پروسس چې دی د 1-2 غنټې نه دی. یو پولینګ سټیشن چې ته ریکاونټ کوي 15 منټه غواړي، نو دا به 15 بجې 4 بجې به دا د 22 پولینګ سټیشنانو ریکاونټینګ به سوی وو، لیکن هغه دوی نه کوي. لہذا د دې مطلب دا دی چې دوی د ولس په حق باندې په رای باندې ډاکه وایي. د ولس چې کوم منتخب نماینده دی خوشحال خان کاکړ هغه نه پرېږدي اسمبلۍ ته چې دی ولاړ سي. نو موږ احتجاج به کوو، اوس هم لویې لارې بندې دي، سبا به بیا احتجاج اعلان کیږي، بیا به لویې لارې بندي، دا احتجاج به نور سختیږي. لہذا الیکشن کمیشن دی په دې فوري کاروایي دغه واخلي، اکشن واخلي، آرو دې ته مجبوره کړي او الیکشن ټریبونل چې هغه حکم کړی دی چې په 29 تاریخ 29 مئی به د ریزلټ مکمل تیاروي او الیکشن ټریبونل مخ ته به وړاندې کوي. دا د هغه ذمواري ده، د هغه جج صاحب د های کورټ جج دی، د الیکشن ټریبونل دی، هغه ذمواري ده جسټس عامر رانا صاحب چې هغه فوري طور چې دی په دې باندې اکشن واخلي او آرو ته چې دی ووایي چې دا دغه د ووټو چې کومه شمېرنه ده دا مکمله کړي. خو داسې دی لکه د تاسې وینئ په ملک کې وزیر اعظم ډمي ناست دی که نه دی ناست؟ دا شهباز شریف خو منتخب وزیر اعظم نه دی، دا زموږ د صوبې وزیر اعلی خو منتخب وزیر اعلی نه دی، دا چې د ګرد ناست 47 والا ناست دی که نه دی ناست؟ دا ملک نن تباهي او بربادي خواته روان دی که نه دی روان؟ دا معاشي طور دا ملک کنګال دی، سیاسي طور دا ملک ختم دی، معاشي طور اقتصادي طور دا ملک ختم دی. نو دا ملک به که دوی د ولس صحیح نمایندګان نه پرېږدي دا ملک به ځي. تاسو وینئ چې دا نن دا ملک په بلوچستان کې او په پښتونخوا وطن کې نن چې دی د حکومت رټ نسته. نن دا وجه دا ده چې دوی د ولس حقیقي نمایندګان نه پرېږدي. نو دوی دا خیال دی چې دا ډمي خلک، دا 2 نمبر خلک موږ په اسمبلۍ کې کښېنوو، لہذا په دې باندې به د ولس دغه پوره کېږي، مسایل بال کیږي. دا نسی حل کېدی. چا چې 300 ووټ اخیستی او چا چې 1000 ووټ اخیستی هغه په قومي اسمبلۍ کې ناست دی، چا چې 200 ووټ اخیستی دی هغه په صوبایي اسمبلۍ کې ناست دی او دا ګرده ډمي دي. یوه خبره تاورېدله ده د دوی، یوه خبره کولی شي دلته کم حالت په پښتون روان دی، یو چا یوه خبره کړې ده، لہذا دا خو 2 نمبر ممبران دي. لہذا دوی که دا طریقه کوي نو دا ملک به د دوی په خیال مشته ځای ته روان وي، دا ملک به نور تباهي ته ځي، نور بربادي ته به ځي، هغه تباهي ته بربادي ته به ځي چې د دوی تصور کې به هم نه وي.